मोड़ कमा और पैसों मोड़ कमा वो खोरे चल दे सच्चा कैसे जोड़ कर दी वो तो ये जालिमा सामने से जोड़ कर दी सामने दी कतली दी सदी कड़ी दी वो आ रहा था सदी की चले माणी मां से चल करे दे तास कड़ी नूर बसो की वो जालिमा ताकि लगे साश्ता समावा सकेगी दा खबर है प्रीदा खोरे पदे खबर और दो खदराला दा को गुना टक वर्ष रोटे रावणा हो गे मा दा खुदे मुसलमान यो खुजी कलम राशु दा दे खबर न दे बल सकार नहीं छोटे ना जहर उदा करना उदा पासा मक्का गुजारा मक्का उदा और इनका जबानी पूरा आलम करना उदा करते मैं उदा वाई जदल तेरा या अल्लाह pada soju خدایا pada خود خپل فضل او رحم وکي یا الله زما اور خدي خان بابا عمر او شو کنه دا کمی خبره چې زه ریدم جد سلیمان آخر خپل جد پورا کو تمشیره ته ویل څه غواړې سبا خبره کوه او سبا به په ګلشیر د پانسۍ اډر کېږي نه لا ژوندی یم زما زوی نشي پانسۍ کېدی چېرته دی دلبرې جج صاحب څوک یې ته دلبرې ما نه څه غواړې ستا ککری دلبریا زما ګناه څه ده اخر زما ګناه څه ده جج صاحب دومره زر خو څوک خپل خوبونه هم نه هېروي څومره زر چې تا خپلې خبرې هېرې کړې جج صاحب که تا ته یادي ما تا ته یو خبره کړې وه چې د غلام حیدر خان زوی به بري کړي تا زما خبره هیڅ چېرې مو نه منله دلبریا زه ستا هرې خبرې منلو ته تیار یم بس ما معاف کړه ما معاف کړه جج صاحب دا خوله دې وچکه ګبراوېږه مه ځه ما معاف کړې دلبریا ته رښتیا وې زه لاړ شم لاړ شه ځه مهرباني
ما ومنله دلبریا چې ته د بدماشانو بدماشي چې زما زوی دې د مرګ د خولې نه راویستو افرین شو پتاشه خان په نن سبا وخت کې چې دا تور مخې در سره یي بیا د چا نه مه یریږه او بیا خو زه ستاسو څلېرویشت ګنټې تابعدار یم که نه زنده باد دلبریا ستا بدماشیه ته مې سلام دی دلبریا چې ستا غونته بدماشان زمونږ په شا ولاړي که نه والله کو څوک راته باره مو ګوري او د جج هم راته ناسم بدماش جوړ کړی دلبریا څنګه چې دا زما زامن دي که نه داسې تم زما زوی خو زما سر دې په کار یي که نه هم انکار به پکې نه وي آباد اوسې خان آباد اوسې شوړه را کوه چې ځم دنه شورې ډېرې دلبریا خو چې دا دونه غټ پروګرام مې کړی دی وروسته به ډوډۍ خورې دی بیا به ځې یاره مورې دا کور ته راغلی نه ما بیا راته د کار بیم غږې یزویا ته به څو پورې بېروزګاره ګرځي دا چا خبره په کور کې هسې ناستې نه دا چا بېګار هم ښه دی زما زویه زه خو ویم چېرته روزګار روان که نو خبر وي بس مورې یو ورځ به ستا دې پیغورونو نه خلاص شم خو غټ سړی به رانه جوړ شي خو یقین مې نشي بچې تا دې خدای پوی کې مورې ستا پویل زما د وس کار نه دی وږې شوی ما څه دې پخ کړي دي نری کندي هېڅ مې نه دي پخ کړي تا کور ته روړې څه زه پخه کړم ها څه دې پخ کړي دي را واچوه تیار خوره او خدایا دا څنګه کور دی ترکاري پکې په ټیم نه میلاویږي نو مونږ کله کور کې خوړلې ده راځه چېرته بار به وکړو آفرین شو دلبری ته شه چې جج یې مو ویشتو او د ایوبي رور یې د جیله را خلاص کو واقعي چې دلبری دی څو رسله درې ته څه لاړم چې د بدماشۍ پټکیم د دلبري په سر کېښود د تور پیسو کوم د تور پیسو اوس هم رانه پرېږده پوزه ونېږه دا مونږ نه دا د بدماشۍ پټکې خو ستا پلار د دلبري په سر باندې کېغوستو او دیم راته وویلې چې په هوا کې الوتل د دواړو یو دی د ټپوس انداز جدا د باز جدا دی او دی هم ویلی دی چې بدماشي کول د ویښو خلکو کار دی د ویښو ستا په شان د اوده نه او دلبرې ویښ دی ویښه نو بیا زما هم یو خبره په کولو غوږونو واوره چې په یو ځنګل کې دوه زمري نشي اوسېدی یا خو په دلبرۍ ستاسو بدماشي پالي او یا یوبې ګوره یوبیا که تا دلبرۍ نه وې که نه نو اوس به ستا د رور د درېمې دوام شوې وه او بیا تاسو ته خو د داسې کس ډېر ضرورت دی کوم چې نه د پولیس نه یریږي او نه د اولس نه یریږي بیخ زما راغله پلار مو باسي چې ستاسو غوندې د بدماشانو د بدماشۍ نه متاثره کېده دلبرې سلیمې خبره مې په کولو غوږونو واوره که بیا د زما په حجره کې د دلبري باګتۍ وې که نه دا سر به درنه وشیندم وشه اوهو مریم دې ابراهیم ته
ته زه په نصیحت کولو ستړی شم چې ګوره د خانانو زیله مزه اړو د چا مني نه. څه ووایم درته دلبره، په دې خبرو خو ورته زما اړه شین شو، خو هغه دی چې نه ستا مني او نه زما مني. خو یارېږم دلبره چې زما به څه کېږي. هغه یو ورور مې دی، هغه هم پوډري او جوارګر دی. ولې تا نه دي اورېدلي چې د چا څوکلي د هغې خدای وي او بیا زه تا سره یم که نه، هېڅ غم مه کوه. पता पसे पागल दे दस्ता दमीने योर पे बल दे में पता पसे पागल दे दस्ता दमीने योर पे बल दे तो कुलख कुले औ खस्ता दे मजेदार दे जानन करार दे जानन दज़्र करार दे जानन करार दे जानन दज़्र करार दे जानन यार में आज़ार दज़्र की आखी यान करार दज़्र की आखी शम्त कुर्बान दे हुसनदार दे जाना करार दे जाना दज़्र करार 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 दे जाना जमा पज़्र के उसी मन हीरी की कला जमा पज़्र के उसी लक नजर दस्तर को जमा लेम के उसी जमा यकीन जमा पुख्तो जमा इतबार दे जानन करार दे जानन दज़्र करार 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 दे जानन हो
दिनकदम आवाज जाना गुल जस्ता पलू पट सौगल कौम मीन मीन रात गोर जाना मद दस्तर गोर मानू नकड़ी दिन शतुर पे किया मिना और दे जड़ गया 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 मावर तजलवर करे जयम माइल पजानन बल सोख बखपल नकड़म दामी द ژوند ارمان ما مینده کنا متارمان وای زلن مخلص دې کنا مات جانان وای کړه پمینا می قرار دې جانا قرار دې جانا دزړ 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 قرار دې جانا کل پوډر یا نظاره ولو یا ګناه ده وړې زمونږ د لاسه اخیستلو یا ګناه ویم سلام علیکم. وعلیکم سلام. ویم دا ځان سره څه لګیا مړه بس ځان سره ځکه لګیم چې نشه را سره نشته دی اورې که نه او نه را سره پیسې شته چې ځان له پیپوڼۍ والم مړه پرېږده ابراهیمه یاره دا څه په غم اختی سړیه دې نشو مشو نه سم نه جوړېږي ویمه سمه ځواني دې ځان نه تباه که سړیه څه وکړو یار قدیره اوس په دې نشو باندې راوښتی ما چې نشه ونه کړمه نو غونډ بدن مې خارښ کوي که یو پوڼۍ دې راله واخیسته نو ویم زه خو به دله پیسې درکم که نه نو بله ورځ به څه کې او بله ورځ به څه کې زه ویم دې نشو نه پکه لاړ شه مکمل دا نشې پرېږده قدیر اشنا تا ته څه پته ده چې د پوډرو څومره خطرناکه نشه ده دې نشې نه سړی یو په مرګ خلاصېږي همداسې ترې نه خلاصېږي ته داسې کار وکړه قدیر اوږې شوی یم یو 100 روپۍ راکړه چې روټۍ پې وخورم ویم اوس خو به درله زه پیسې درکم که نه ویم دا واخله ویم په دا 100 روپۍ را سره وي نورې را سره باقي نشته ویم لاړ شه ځان پې موړ که خو د دې نشو نه پکه لاړ شه ځه ورځه سړیه ورځه بس الله دې نه سره بس الله دې په تا ورحمېږي چې د دې نشو نه پکه لاړ شي یا الله یا الله په دې باندې رحم وکړي یا الله یا الله بس ته ورسره پیښې نو خدای تعالی چړوس سړی داسې خو ماړو په لکه دا جنیز وکړه خو بله ایوب خانه دا ته ونه پېژنده څه دا د هغه ابراهیم پوډري خور وه اخر ته مانه غواړې څه شمې زه چې په کومه لار روان یم نو هغې کې مینه نه وینه ده وینه آخر زما ګناه څه ده ولې زما نه دونه نفرت کې ما درته وویلې که نه چې ته به دې د خپل زړه پوهېږې زه درنه لاړم یو خو چې د جومات مخې ته کښېنو نو خلک به م راپرږي وایي دا پوډري دی اورې که نه پیسې جزیات یې پکار وي نو د خانانو نه واخلو او اوس خو بس دومره پیسې پکار دي چې ځان له پې ټوکن واخلو خو بس نن به د کور نه غلا وکړو د دې پکې خو نن خیر نشته دی اورې که نه دا پکې به چپه کوو
پکې اړه خو مې نه کېږي چې تا خرڅ کړمه خو څه وکړمه نشه راسره نشته دی ماشو ته به ځان ټینګ کړمه خو نشې ته ځان نشم ټینګولی ډېر زیات دروند دی ودرېږه څوک یې خورې ما ونه پېژاند پکې دې چېرته روان کړې خیر خو دی که نه دا خو مې وړلو مصري له پرون دی وې د دې تار خراب دی نو چې مې جوړېږم زه دې پېژنم یو ښه واپس هلته شبه چېرته پرېږده خورې څه پکې کور کې ځای تنګ کړی دی یو څه کېدې دا جارو درته نیسم اوس دې ډډې په ډډې واما شبه واپس همالته کېده پکې خراب دی دلته وګوره پکیا نن خو مې رانه دې خور بچ کې خو سبا به دې رانه څوک بچ کې په ایمان کې په کباړي مې نه خرڅ کړی که نه والله که دې پرېږدم ودرېږه دا څادر لرې که ورشه ولامبه څه ځانګرې راګرې وایه خور یو خو دې کور ته راشي نو یې ولام چوپه چې د اوبو نه څونه زما الرجي ده خورې او ته ماته وې چې ولامبه ولامبم خو اوبه راله ګرمې که خورې اوبه درله ګرمومه یارېږمه راته دم نه شو ویلو چې دا زما رور دی یا الله زما دا خور زر واده کې چې زه د اخلاص شمه روزانه راته یو پڼ خبرې کوي یا الله ته رضا شه ما کوم ټیم نه ستا انتظار کو دا ټیم ستا د راتلو ولې ونه په مینه کې خو دا انتظار مزه کوي که نه خو نور ما نه د انتظارونه نه کېږي بس دی دا غوسه دې وتوکه یو څو خبرې را سره د مینې وکړه دې وخت کې زه بیخي د مینې په موډ کې نه یم لاړم دنه خبره واوره یا خدایا دا خو په یوه ده چې پیسې در سره نشته نو بیا زموږ په حجره کې د لکونو روپو جواري څه لپاره کې اوس په دا دومره پیسې راوړي د کمې ودرېږئ خوار غریب و پریشان کړی څه چلی کړی دا ولې خان پیسې ورسره نشته او د لکونو روپو جواري زموږ په ځای کې کوي اوس واده صحیح کېنئ 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 راځئ ابراهیم مه خفه کېږئ بخیر ښه خانجي ما سره پیسې نشته او دې ما نه په زور پیسې غواړي داسې که مه کړي چې تا نه پیسې غواړي داسې کار دی زړې چې څومره یي هم در پاتې او نورې به هم درکړم ښه ډاډه لوبه کوه دا پاسه شابه افغانه شي ښه ایوب خان زنده باد شابه مهرباني وایو بیا دا اختر د کمې تا خو تر اوسه پورې مونږ ته هم پیسې نه دي پرېښې خو زما په خیال جوړې او اشنا تا ته خو پته ده که چې پیشو د خدای دپاره نه رانیسي همداسې وګڼه لکه ابراهیم دره ګورې خفه نه شي لکه پړه بیوریا مشي خپل پردی خو پېژنه که نه وایوې
پاک چېرته یو انګور راکړی وی نو زه د کور کارونه خو به یې کول که و زما ساده مورې و زما ساده مورې دا څه ګرانه خبره خو نه ده که نه انګور به درته راولم انګور به درته راولم په نن سبا وخت کې ستا غوندې بېروزګار هلک له به څوک لور خور ورکوي هسې بېروزګار یم وګوره مورې څومره ښکلی ځوان یم چې په کومه لاره ځمه جینکۍ راپسې مري بس که تشپاڼیه د ځان صفتونه راته مه کوه او د جینکۍ نه دي دا تش د پیسو دي پیسو سره یارانه کوي او تا سره څه دي تا سره خو هېڅ هم نشته دی تشپاڼیه یا مورې ستا په پیسو کې نظر دی د پیسو نه جړو بله خبره شته نه دا څنګه خبره ده یا الله زما دا زوی ته پوه کړي پروردګاره خپل رحم او کرم پرې وکړي دلبریا نن مې یو داسې کار نه راغوښتی چې دا به راله خامخا کې غلام دل خان ما ستا د کم کار نه انکار کړی دی کار ښایه اسلمه وجل دي نو بیا ما ته منظوره ده دل پاره دل پاره دل پاره څوک یې ته ما پرېږده چې زه څوک یم دا راته ووایه چې اسلمې چېرته دی هغه نشته کچرو لټلې دل پاره دل پاره دل پاره دل پاره اسلمه خبرې کوم و د ظالم زویا زه خو تا پسې ستا مرګ له درغلی وم دا ته چېرته پټ شوی وې اسلمه پټې دو والا نه دی ډزې دو والا دی نو بیا را مخامخ شه
چې پته دې ولګي. بچ پکې وایا په دې موضوع به بیا څه وخت ګپ ولګو. اوس د دې خپل ژوند نه لګي مزې والا مزې. ژوند کې مې په اول ځل ولیدې دلبریا چې ته ناکامه راغلې. د ناکامۍ خبره نه ده خان، خدای خبر شه چې اسلمي په کم زیارت بوتې کې وي چې زما د ټوپک د ډز نه بچ شو. خو زما منې دا بدماشي پرېږده، دا ستا د وس کار نه دی. په ډبګرۍ کې ګرباتۍ خرڅوه، دا به دله ښیي. خان یو زره ښکته، تاسو خو ټول عمر زما په سر بدماشي کړې ده. کم دلبرې چې تاسو د پاره په بل ډز کولی شي نو په تام کولی شي. دلبریا چغې مو وه خان، چغې مو وه. واه 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 ډېر ښه.
په حجره کې ولاړې او زما په پلار باندې د خپلې بدماشۍ پاټرنګ خرڅې ولې خانیه ایوبیا دا ستا پلار دی زمانہ د خپل پلار باندې پوي کې اصله چې دومره برمالو سه دلبریا تاسو مونږ د پاره ټس کړی دی څه د خدای په نامه دې نه کړی غټه شوړه دی اغستې د شوړه دې بیخ زما ته دې پلانو مباسي چې تی راته په سر وکړې جوړې نه ستا غوندې سړي به زما په مخ کې تخم نه شو کولی ایوبیا چې څومره یې دومره اوسه ولې چې زه خو د بچپن نه خپل سر په تلي کې ګرځوم په تلي کې او چې بهر ګرځې نو پوره به ګرځې دا زما تا ته نصیحت هم دی او دا وصیت هم دی ورکه لکه وز ډېره ښه ده یا څوک یې لږ صبر وکړه درلو څوک یې بچې سلماني ته اواز کا ترورې زوی هغه خو کور کې نشته دی چې کور ته راشي ورته ووایې چې مشر خان دې غواړي ډېره ښه ده بچې زه چې ځو خان چې خدا پورته کی وایي چې زه بدماش د بدماشانو بدماش او توره اداره چې د یو ټوپک مار بټل دی وانخیستو بټل عباسیا چې څومره هماغومره اوسه د بدماش هم او بدماش به یم ته اوس ګوره چې په دلبري د نظر څونه بازار وم که تاسو توره کولی شوه نو په وخت پرې کړې وه په وخت داسې ښکاري عباسیا یا رحمان بابا دیره تا ډکه کړې ده اوس په دې خپلو غوږونو باندې په دې لنډو جماعتونو کې د دلبري د جنازې اعلان واوري خدای مو بخوا یو ضروري اعلان واوري مانه بچې دا پیسې به کله راوړي خان جي چې کله را سره وشي زه به ورته پخپله راوړم پخپله خو یې نه راوړې که نه نواب صاحب بشر جوابونه خو ته زمونږ حجرې ته راځي اډول موږ له ټیم نه راکې د دې نه خو چې د زموږ په حجره کې څوکیداري کوله هغه درله ډېره ښه وه دا ورته څه دی دی خو ځان له خان دی دی به وسیله بي له زمونږ حجره کې څوکیداري کوي والکانو په تش جیب خو خاني نه کېږي که نه بېعزتي راله مه کوئ خانانو چې کله را سره پیدا شوې زه به یې پخپله درته درکم سلمانیا سلمانیا تا ته بولې موږ صبر کوو څه پیسې د سره نشته تا په کوم کور کې چې اوسېږې دغه کور به دنه پیسو کې قبضه کوو تا پیسې نشته خیر خدای اسلامیه څه سوچ کې سوچ مې دا کولو چې دلبري به کله کېرو او دا خپل ټټر به کله یخو وسړیه دا څه دومره ګرانه خبره خو نه ده دلبري به درته
د شمع دمې په بالاخانه کې ملاوي. شمع دمه دلبریا دلبریا نن به یې د دې ډلې بلاخانه کې وژنمه بلاخانه کې ضرور وژنمه. چوپ. खुशाला शम जाना यो साथ में न तेरी गी बेलताना चिराजे द कदम खावरे बदेख कुलकम माता खूगी माता ग्रने जाना. चुप 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 दिल पर जान रागले पमाग्रान रागले द कदम खावरे बदे खुलकम स्तड़े मशे द कदम खावरे बदे खुलकम स्तड़े मशे. चुप 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 दिल पर जान रागले पमाग्रान د قدم خاورې به دې خپل کم ستړې مشې د قدم خاورې به دې خپل کم ستړې مشې. د قدم خاورې به دې خپل
چیرې خو نن پوره ګیرې و بیوقوفا گیر زنا گیر دی دل پاره دل پاره ابراهیمه دې خانانو سره ناسته پاسته مه کوم دا ښه خلک نه دي بیا به ورسره څه کې سبا پوره دینه پیسې ماله ښه وا خورې تا ته څه پته ده ایوب خان څومره رحمدله سړی دی هغه ما سره د پیسو حساب کتاب نه کوي هغه له به خدای پاک د دې خپل نیت هم ورکوي دا به درته ووایم چې حساب کتاب در سره کوي که نه خو چې وخت راشي دا ځان نه دې څه جوړ کړي دا وباسه ورشه مخ لاس وینځه چې روټۍ وخوري پاسه یو خو چې کور ته راشو روزانه به ګزارونه کوي څنګه خلک دي سبا به ورسره څه کوي او څه به نه کوي دیسي او د نشو دپاره هم دوی نه پیسې روړي مورې چې غر لوی دی په سر یې لار ده او پاتې د پیسو خبره شوه پیسې به ورته ورکمه سلمانه زویه ته به دوه ډېر روپۍ د کوم ځای نه روړې هغه خلک خو ډېر ظالمان دي زه یېرېږم چېرته مړ دې راله نه کړي ما د مرګ نه مه یېروه مورې چې کومه شپه به ګور وي هغه به کور کېدی نه شي سلمانه زویه یا الله ته په ژوندۍ کې مې خیر واچې زه ډېره یېرېږم هسې نه دا ظالمان راله چېرته پټ نه کړي یا الله دې په خپل امان کې زما د زوی وساتې نه 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 خان زه تاسو له خپله خور نشم درکولی نشم درکولی ولې نشې راکولی پیسې چې دې څومره په کار وي که نه نو ایوب خان به یې درله درکړي خو ته به یو کار کې چې خپله خور به دې ایوب خان له ورکې نه خان خبره د پیسو نه ده خبره د عزت ده زه جوارګر یم خو بې غیرته نه یم غیرته خو مونږ یو که نه مونږ یو که نه دا بې غیرته راځه سبا پورې ما له د پیسو بندوبست وکړه دکه خور به درنه په دې پیسو کې راولم په دې پیسو کې غیرتي خان که ده تاله پیسې در نه کړې نو بیا وساده ګله زما پیسې خو پیریان هم نشي خوړی پیریان هماغه وشو چې دا څه ده زه یارېدمه اوس به زه دا دومره ډېرې پیسې د کمه کومه څه جواب به ورکوم اوس به څه کېږي دا راته وایي چې اوس به څه کېږي درته به مې ویلې که نه چې د دې خانانو نه منې شه خو نه هسې نه چې اوس هغوی زما عزته پورې راورسي خورې زه نشهي او جوارګر ضرور یم خو بې غیرته نه یم ځان به مړ کمه خو هغه خانان به ستا بېعزتۍ کولو ته پرې نه دمه چغې به مې درته والي چې منې شه دا نه ده چا سترګه شرمېږي هغه خو خاندان دي نه په خپل شرم دي او نه د بل په شرم دي یو دوه ډزه به دې وړي نو بیا به زه څه
نه پوهېږم خان چې ستا روب او دبدبه ختمه شوه او که نه د دې علاقې د خلکو د زړونو نه ستا یره ووته د خبرې مطلب مې دا دی چې ته وګوره که نه دلبري ته په دې علاقه کې راته هر ځای کې نیغ نیغ کېږي مخکې چې بس تاسو په سپین جاډس کو نه کا نو یو کال بیا پې سوچ کو او دا دلبري لا څه شی دی چې ستاسو نه سترګه نه سوځي دلبرې اوس مې درله دا دلبرې لکه د بلخي ګډ په سیخ کې ور نه کړ بیا به زه په بدماشانو کې نه په خیرمارانو کې راځم په خیرمارانو کې مورې خفه یې چا درسې ویلي دي مې به ستا مور مه وایه ماته مور دا ته څنګه خبرې کوې مورې مه وایه ماته مور ته زه تا خپله مور ګڼلې نو داسې جوارګرو لوفرو سره به یې ناستې نه کولو اوس خو زه تا په دې کور کې یو بکس هم نشم برداشت کولی اوس زما د کور نه زه درته یم اوسه درته یم مه وایه ماته مور زما خبره خو واوره مورې مه وایه ماته مور اوسه درته یم یا الله چې دې نه خو دې راته یو لور راکړی وې نو د چا کور خو به بیا بند شروع که نه یا الله ته ماته د کومو ګناهونو سزا راکړې ته ماته د کومو ګناهونو سزا خوشاله بدر مزان کړم زمانو مرمینا در کړم غیرتي صاحب موږ دلته حجره کې په تمه کړو او په خپله دلته د خیر په ډېری ناست دی او هغه هم بېغمه څنګه چل به کوو نه پیسې شته او نه خور شته په مزه شپه دې راله غوږونه کاڼه کړي ستا ژړا خو لا پاتې ده میډم لږ په دې خبره ته ډېر ملامت یم چې ما سره دلته د نکاح څه بندوبست نشته او نه ما ځان سره څه مولانا راوستی خو زموږ ځای ته به لاړ شو هلته به تا سره ښه لاله نکاح وکړه چې مهرباني وکړئ دا څه بکواس دی داسې نه داسې نه تا زره زور خوند نه کوي که نه 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 راځه
दिलबर जा ستړی مشي ډېر په صحیح وخت کې د انټرویو کا ګډ ایوبیا تا ته خو ما ویلي کنه چې بهر ګرځې نو پوره به ګرځې نن به دې رانه یو خدای خلاصوي ایوبیا چې دا دی یادي نو بیا به زما مخې له نه راځي ځئ دلبریا اوس خو ایله پرېوته بچې ملک صاحب والله که مې د چا نه سترګه رپي خو ستا ډېره مهرباني چې پناه پې جنګلو کې دی پناه راکړه دلبریا چې مال دې ځان را ورسولو چې د هیڅ چا هم پروا ونه کړي او دلبریا ملک صاحب خو ټول عمر په پښتو او په غیرت خپل ځان قربان کړی دی ملک صاحب جنګ او غیرت او پښتو دا خو د یو پښتون نښه ده دا چې په نره یې پالي دا یې د جلول نښه ده ملک صاحب که وخت راغی نو دا دلبرې به په تا باندې ځان قربانوي بیا د واده شته او نه پوهېدل او داسې کې پلاره دا ډزې مې په دې وجه وکړې وایي نیږي ته چې خدای په قهر شي نو وزرې وله ورکړي وزرې ته وګورې هغه ملک ته چې زموږ دشمن دی پناه ورکړه پناه ایوبیا سره د ملکه ته ډز وباسه چې بچ دنه نه شي هسې دې ډز وباسه په دې دواړو بسه کې دا ډزې بدل یوازې څه کوم څه ایوبیا شل د مړه شه خو د سلو سردار د ممره ته خو زما د بدماشۍ سردارې سردارو یا خدایه شکر دی دې پلار مې په ګر خسر کېښود او پاتې شو ملکه او پرېږده چې ملک هم ورته یو څو ورځې د خپل پښتو غیرت رباب وټاکئ بس د غم په ټکو دې راته دماغ خراب شو درته خوشحالۍ سندره به مو یو که نه ولې زه سندرغاړی ښکارم چې تا له سندرې ویم دا ټپې خو مې د زړه د سوخ نه وکړې زړه د سوخ ته خو هغه خلک خبرې کوي چې چا ژوند کې څه غم دي مړه ستا څه غم دی چې زه تا سره یم غم خو همدا دی چې زه به تا د خپلې غاړې هر کله جوړو ته رښتیا وې قسم دی
جنې ماته ګل د مڼو راوړه یار ته ګرانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه زما ځواني ستا پیغلتوب مزه کوي نه خانم جانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه یار ته ګرانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه زری کړو خانم جانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه یار ته ګرانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه ستا د زری شي د لنډې ځنې خالونه خانم جانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه یار ته ګرانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه خانم جانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه یار ته ګرانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه پتا مین یما په جار نرې وهمه خانم جانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه یار ته ګرانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه خانم جانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه یار ته ګرانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه او د جدای په اور د ډېرو سوځېدمه خانم جانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه یار ته ګرانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه یار ته ګرانې جنې ماته ګل د مڼو راوړه څوک یې تاسو اوس زما په کور کې څه کوئ دا اوس وګورئ وایي څوک یې تاسو نه ستړي مه شئ نه خواره مه شئ او وایي څوک یې تاسو خو ډېره کلک سترګې بابو دا ولې ستړي مه شي خواره مه شي خو سړی هغه چاته کوي چا کې خو چې لږ غیرت او پښتو وي تاسو خو د پښتو په لاره اړوتلي نه یې خدایه پاکه دا غیرت او پښتو د خدای هم ستا نصیب کړي خو داسې کار دی دا ډول ډبلي دی د کور نه اوچته وه ولې چې دا ما ستا د زوی نه په پیسو کې قبضه کړی زه خپېس په کوه ما په خپل ژوند ما د خپله کوره نه شي ویستی لکه ته نه دی داسې نه نه ځم دا به اوس لیکنه غواړي
انا لله وانا اليه راجعون. زيدي وبخي. لا دلبریا نه پوهېږم چې د ملک صاحب شکریه څنګه ادا کړم. دا خو زم ویم لیونی چې زما دشمني په خپل سر واخیسته او که وخت راغی دا خپل سر به دې قربان کړم. دلبریا په دنیا کې داسې غیرتي خلک ډېر کم ملاوي. بالکل دې ټیک ویل مریم. زه ځم حجرې له او زړه ښکته پورته نه کړي. الله به ټول خیر کړي. د بوزدلې خبرې راله مه کوه شانو. تر هغې پورې په کلار نشم کېناستی چې تر څو پورې مې ایبې درته د قبر تل ته نه رسولې. دې دې نه کې که په تا څه وشو زما به څه کېږي؟ زما خو ستا نه بغیر بل څوک نشته. ډېر ښه او ډېره لا. ودا خدای ظالمه صحیح وایي درته که نه؟ وای قربان د شما دا ودا غریبه څه کوي؟ غلی شه د ځان خیر غواړه. بس بس ما ته معلوم یې زه نه زه دې ډېر ښه پېژنم. ما چې دې مخکې ولې سړی نیغ نیغ کېږي فهمې؟ خو ځانه دې راته سمه جبقانه پرېدی جوړ کړې. یو ذره لاندې سړیه ما کفن په سر تړلی دی او دا قسم مې خوړلی دی چې ته مې د قبر تل ته نه رسولې تر هغې پورې په ارام نشم کېناستی. رښتیا وایي بچی زه دې هم ناستي ته نه پرېږدمه. ستاسو دواړو به م په زړه ډېر ارمانونه راته وایم که نه؟ خو زما په خیال جوړه دا کرونا وایرس د نیرو چې دی به م د مرګي په لار لیږي. یا خداړو د پل چا شو ای زړګیا اوس کړېږه. تا چا ویل چې مین شه تا چا ویل چې مین شه. ستا د سترګو بلا واخلم شا زلمیا ستا نظر زما شډل بډل لالیا ستا غیرت او ستا پختو ته می سلام دی زما ینیم پتا زما زړګیا
د څوک وایه زمانه خلاصوینا د دې خبرې جواب دارې پښتون زلمی یم چاته سر نه ټیټومه د دې خبرې جواب راکا تخت بننن په میدان دې مړ کوما د دې خبرې جواب دارې نو زه غیرتي یم میدان چاته نه پرېږدم شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا چې سرونه ورکوي په غیرت او په وفا چې سرونه ورکوي په غیرت او په وفا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا خبرې زه په ځان کله پرېږدمه زه شاه زلمی د پښتونخوا یم دا درته وایم بدماشي دې نه منمه زه شاه زلمی د پښتونخوا یمه ځان له باچا یم د چا څه پروا لرمه زه شاه زلمی د پښتونخوا یمه یاد په دنیا یم د غیرت ژوند تېرومه شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا چې سرونه ورکوي په غیرت او په وفا چې سرونه ورکوي په غیرت او په وفا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا خبرو سره زه جوش کې راځمه زه د پښتو په نشه مست یم زما نشې تار سړی سلام کوي نه غیرت زما شان سره ښایي زه شاه زلمی د پښتونخوا لیونی یمه غیرت زما شان سره ښایي شاه زلمی د پښتونخوا ننګیالی یم شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا چې سرونه ورکوي په غیرت او په وفا چې سرونه ورکوي په غیرت او په وفا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا شاه زلمي د پښتونخوا لنګرانه ته ژوندی لاړې دلبریا خپل ځان به لکه د هندوانو په اور کې وسوځو که تا ګوله وچلوله نو زه به هم ګوله وچلوم خو زه دې بې مرګه نه پرېږدم خو زه به دې مرګ له نه ورکوم خو دا زما دشمن دی دا زما جانان دی نن به دې د دې یار سر ته جوړوم سر ته
سوا میخه کی سبه خیلی او دلبره بدمن زورونه کرده بوده الگا نسیو تا مخم سر ولا یوکه دلبره بچ څنګه شای بیا و پلارا ایوبی صرف مونږ له تکړه دی د دلبری جواب نه دی زکه خو دلبری مونږ مده وایو مده او کله بچو ایوبی خالی د خبرو بدمعاش دی او دلبره د بدمعاشانو بدمعاش دی واخلې شي مړو لارو سامونو خو والله کې اوسه پوری په پیشوم ډس کړی دی تاسو ته څه پته ده چې ډس څنګه کیږي او پلس څنګه کیږي اوس کومې دله په دلبري دا رڼا روز توره شپه نه که که نه زما نوم به ایوبی نه بګیلې بګیلې ملک صاحب آفرین شه او پتا شه پردی دشمني دې په خپل سر واغسته او عزیز خان ورورا ملک د پښتو دی او په پښتو باندې خو هر انسان قربان دی او بیا په پښتو باندې چې پښتو نه کې هغې هم سر د ویشتو دی واقعي ملک صاحب چې دا دنیا هم په ښو خلکو آباده ده او بیا هم ستاسو غوندې خلک ډېر کم پیدا کیږي معزز خان ورورا لوی خو د الله سره خوند کوي لوی الله دی چې ټول مخلوق یې پیدا کړی دی انسان به څه لوی شي او رښتیا ملک صاحب دا دلبرې بار پرېږده را پرېږده ما ولې چې هغې له غټه دشمني را په غاړه ده عزیز خان ورورا مر په نیټه دی چې څو پورې زما د غیرت د ساتر د لاندې که نه نو څوک به رانه په اوچت نظر مو ته ونه ګوري زلفو باندې کتل سترګې دې نه دي محبوبه ګل د انار دې توبه
وایا ما ته پته نشته دی چې هغه چېرته دی او که ما ته پته وه نو بیا به ما تا ته نو خېلې هغه چېرته هم نشته هغه زما په زړه کې دی ولې بلې ستا له زړه څه د ګرۍ کور دی څه چې دلبرې پکې اوسي وژنم خو به دې وژنم که چې دا لوکو په تور کې راغلی ما په زړه کې اوسي پته نشته دلبریا چې په کوم زیارت دی ګوتې ایښې خو ټول هم په تا غال قرباني که ښځې دي او که سړي دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وا ملک صاحب وا تاسو زموږ نر سره زما دشمن دلبري له پناه ورکړو زه یو پښتون یم او داسې یو نر یو پښتون نه وینم چې هغه د دلبري یو ویښته مازار کړي پیمانې وې ملک صاحب راګه دا وګورئ ځان ورته پښتون ښکاري او لکه چې دا مونږ ورته بنګالیان ښکاري غلی شه درته ویم لږ په ارام ملک صاحب لږ په ارام دومره ګرمه مه خوره دا ټوکې به دې سوځي وژنم خو به دې وژنم اشکان زنداباد اشکان زنداباد واه دلبري واه ډېر خوش قسمت دی نه په لسټوره کې چې کله دا د اکشن راشي که نه هغه ټوله لسټوري تباه او برباد کړي ایوبیا اکشن خو په لسټوره کې مزه کوي او نن به داسې اکشن کوو چې دا دنیا به یاد ساتي زم سر ریاکشن لا نیم راغله دلبریا اکشن لا راغله اکشن لا او نن به پته لګي چې مینا به بچ کې مینا مهم چې پرشتیا وي نو د چا نه یریږي نو ته پکې لاسې چې بتانو یریږي مینه کې کمینه من کېږي وروستو به نشم یا لکه سړیه تاسو خو دا سیکوینس ډېر زیات اوږد کو وایند اپ یې که سړیه
your shoot is not difficult for me. خو ژوندی دی ځکه پرېږدم دلبریا چې دا جینۍ لا وارثه ده د دې د کفن دفن بندوبست وکړه. کیا دا تاسو مریم دا تاسو زه ډېره خوش قسمت یم چې ما ستا غېږه کې ساه ورکړه. بنارسه په سروي مالا په جنگ راځي او سرې لبانې رنگ راځي ستا محبوبه یلکه دلبریا تاسو دواړه خو داسې یو ځای ګرځئ لکه چاړو چا سره ماته ګوډني او بیا ما خو ته د خدای نه په اسمان وختې خو خدای په ځمکه راکې نور برانه ژوندی ونه ګرځي. وغلی شه مړه په داسې وخت کې خو دې سړی میخ کېږي. اوس به درته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي. غلی شه ایوبیا اوس به درته پته ولګي چې نر څوک دی او نرښځی څوک دی.
ایدیا چې زی نا بازونه برازي Pare